به هم د دې جلوس کې سره شامل دی. یقینا د دوی امن او غیر هغه تاسو د میډیا نه فټ نه دي. فټون به یې څه خیال لرو د تاسو کوم پی ډي ایم امیدوار دی د دوی کامیابي کې تاسو څه ګورو او که عمران خان کامیاب شي د دغه حلقې خلک هغه ته ووټ وچوي نو هغه کامیابي کې تاسو څه خپل لیدلوري خیال کولی شوی؟ ډېره مننه ورور. لکه څنګه ټولو څومره هم حلقو باندې الیکشن وشولو په هر هغه حلقه څخه کې موږ سابقه کوم وزیر اعظم عمران خان هغه جیت شوی دی. د هغه رزلټ اوس خلکو ته پاته شته چې د هغه څه ګاټه دی. مطلب تاسو ټول ته پته چې هغه سیټونه بیا خالي دي، هغه حلقې بیا خالي دي. روان وخت کې به بیا هغه باندې الیکشن کېږي. نو دې خبرې نه اول دا ثابت کېږي چې دی د عمران خان په صورت کې دې ګټل نه عوام ته حلقې ته هېڅ ګاټه نشته. دویمه خبره دا ته خپله به چې وفاقي حکومت اوس کوم دی هغه د پی ډي ایم دی. نو موږ دا وایو که چېرې دغه نه د پی ډي ایم والا امیدوار کامیاب شي نو امید دی چې هغه ته د فنډ ریلیز کوونې کې هم څه مشکله به نه. دویمه دا ده چې حلقه هم خالي نشي پاتې کېدلی. او دریمه دا چې د کوم لاست اخري کول وي د الیکشن نو هر حکومت دا کوشش کوي چې راځي علاقې ته زیات نه زیات فنډ ورکړم او علاقې دپاره کار وکړم. نو د جمیل په صورت کې موږ خپل علاقې ته کامیابي هم ګورو. اور د هر سړي خپل حق دی، رای ورکول دا د هر سړي حق دی. به حیثیت د کورنوال موږ دا یایو چې د جمیل کومې بول دلته د جمعیت علما اسلام کومې بول دا د حلقې دپاره او د حلقې خلکو دپاره د خوشحالي او د کامیابي سبب جوړېدلی شي. صحیح.